بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاجی نو پرون سبق کې موږ دا خبره کړې و چې په ورکوټي ګناه باندې په صغیره ګناه باندې الله تعالی عذاب ورکول چې دا جایز دي او دا شان د لوی ګناه نه معافي کول دا هم جایز دي. معتزله وایي چې د لوی ورکوټي ګناه باندې الله تعالی سزا نه ورکړي راګي هغه خبره اتر شو. نن سبق کې یو بل مسله اهل سنت والجماعت د معتزله سره مختلفون فيها ده هذا شفاعت. شفاعت ثابت ته کړل ثابت. شفاعت معنا اهل سنت والجماعت په نسبت باندې د شفاعت معنا دا ګناه معاف کول او د ګناګار عذاب کې اسانی راوستل دا شفاعت ده. او معتزله وایي چې د بندګانو په ثواب کې زیاتی راوستل دا شفاعت ده. اول خو اختلاف د شفاعت په معنا کې لري چې معتزله وایي د شفاعت معنا دا ده چې د بندګانو په ثواب کې زیاتی راوستل او چې یو کس ګناګار دی نو هغه ګناه نه معاف کیږي د شفاعت په طریقې سره. ازمنګ په نسبت باندې اهل سنت والجماعت په نسبت باندې شفاعت معنا دا ګناه معاف کول او د ګناګار په عذاب کې اسانی راوستل دي د شفاعت. زمونږ عقیده ده چې د انبیانو کرامو لپاره د رسولانو لپاره د شهیدانو لپاره د نیکانو خلقو لپاره د دوی لپاره شفاعت ثابت ده. یعنی دا کسان به د کبایر والا لپاره د کبیره ګناهونو والا لپاره دوی شفاعت کوي او د دوی شفاعت په لري مبارک قبل ولکه به هم خوشو به معنی. او معتزله خو د نفس شفاعت قائل دي خو هغه د شفاعت دغه معنی اخلي چې د بنده لپاره پرې ثواب کې زیاتی کو. وردا اختلاف اصل کې په یو بل اختلاف باندې مبني دي. زمون په نسبت باندې کبیره ګناه بغیر دا توبین الله پاک معاف کوي کنه نو په شفاعت سره یې معاف کوي. او دا په نسبت باندې کبیره ګناه بغیر د توبین نه معاف کیږي نو په شفاعت سره هم نه معاف کیږي. زمونږ د اهل سنت والجماعت چیرې شفاعت درې خلکو چې دا قبول لې دا غیر لپاره آیاتونه دي او دلیلونه. یو پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پاک فرمایي واستغفر لذنبک د خپل خطا لپاره د خپل ګناه لپاره معافي غواړه وللمؤمنین والمؤمنات د مؤمنان نارینه او زنانو لپاره هم غواړه. خو شو به معنی نو سه چې د مؤمنانو لپاره معافي غواړه ځکه چې ستاسو شفاعت او پاک سره قبول. دویم دا ده چې الله تعالی په قران مجید کې فرمایي د کافرانو مبارک چې فما تنفعهم شفاعه الشافعين د سفارش کوونکو هغه سفارش بده ته فائدہ ورنه کړي کافرانو ته. نو مطلب دا چې کافرانو ته سفارش پیدا نه ورکړي نو دې مفهوم مخالف او دلیل لري چې دغه ته فائدہ ورکول کېږي دي نیکانو خلکو ته فائدہ دا ورکول دي. لکه پوه شو به باندې پوه شوي بیا پدې کې دا لګي کنه معتزله او چې لکه تاسو احناف او د احناف په نسبت باندې خو مفهوم مخالف چې نه دا ثابت نه مفهوم مخالف دي ته وایي چې دا کم حکم دی کنه کم څه لپاره چې کم حکم ثابت دی نه دی برعکس هغه مسکوت عنه دایره لپاره ثابت دی. لکه زما خواته دا پنځه ملګری دي عبد الله ر نثار دی دا وحید الله دی دا زما خواته صرف عبد الله راغله نه دی مفهوم مخالف دی چې صرف عبد الله راغله دا نور په پکې دي راغلي دا مفهوم مخالف دی. نه احناف خو دا مفهوم مخالف قائل لري نو تاسو څنګه د آیات نه فماتن په شفاعت الشافعين چې دا کافرانو لپاره سفارش نه ثابتو نه مسلمانانو لپاره سفارش نه ثابته دوی ته فائدہ ورکړي. خو شو به معنی نو موږ د مفهوم مخالف نه آیات نه اغسته بلکې موږ د سیاق سبق نه اغسته دي چې مخکې الله تعالی وایي چې دوی ته فائدہ نه ورکړي نو موږ دغه نه اغسته. او معتزله وایي چې شفاعت د انسان لپاره نه قبول ځکه چې یو آیات خدای له ولا يقبل منها شفاعت چې سفارش په نه قبليږي او بل آیت دا لپاره دلیل مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع چې لري کا ظالمانو لپاره وا د دې ګناګارانو لپاره وا څوک دوست او څوک سفارشي بنئ. هم وایو چې دا جواب ټیک ته مونږ منو خدا د اشخاص په اعتبار سره دی د کافرانو لپاره وا سفارش پیدا نه ورته یا په مختلف زمانو کې په څه زمانه کې پیدا وکړي په څه کې بنوي یا په احوالو پوښښ به معنی او یا دا آیاتونه چې دا خاصه د کافرانو سره ځکه چې په ټولو دلیلونو کې جمع راشي.
هذا بروي والشفاعة ثابتة للرسل والأخيار في حق أهل الكبائر او شفاعت ثابت ده رسولانو د پاره والأخيار او د نیکانو خلقو د پاره في حق أهل الكبائر فحق د أهل الكبائر کې بالمستفيز من الأخبار هغه چې مشهور دي د اخبارونه دایره مشهور احادیثونه بغراغري دي په روایت کې 30 احادیث دا په شفاعت باندې دلالت کوي خلاف للمعتزله خلاف ثابت ته معتزله ولرا دا ورستو بده بیا معنا کوي ښا ورستو لا کومځه پر جماعه عبارت وي دغه نه ورستو چې لکه زمونږ په نسبت باندې د شفاعت معنا دا ده چې د ګناګار په ګناه په عذاب کې کمې کول او د معتزله په نسبت باندې د بنده په ثواب کې زیاتې کول دا چې دا او شفاعت معنا دا ده وهذا مبني او دا اختلاف چې شفاعت ثابت ده که ثابت نه ده نو دا اختلاف مبني نه په یو بل شفاعت په یو بل د اختلاف باندې علامه سبق چې مکه شوی من جواز العفو والمغفرة بدون شفاعه چې بغیر د سفارش سره بنداغه ګناهونه توبه دا قبليږي کنه قبليږي نو زمون په دې باندې بغیر د توبې نه د انسان کبیره ګناهونه معافي کړه اگر چې ور سفارش نه کړي او داغه په دې باندې کبیره ګناه دا بغیر د توبې نه معاف کیږي نو چې نه معاف کیږي پس بغیر د سفارش نه معاف کیږي نو په سفارش سره نه معاف کیږي نو هذا مبني على ما سبق تسويد من جواز العفو والمغفرة جائز کړو د عفو او د مغفرت نه بدون بغیر د سفارش بالشفاعه اولى نو په سفارش سره اولاد وعندهم معتزله باندې لما لم يجوز لم تجوز لما لم يجوز مطلب دا دی وای چې کله د غي لپاره د معافي د کبایر نه بغیر د سفارش نه ده جایز نو لم تجوز نو په سره د شفاعت نه چرنده هم نه جایز هغه پوه شوي لنا قوله تعالى زمون د پاره د الله تعالی د آیت په دلیل کې واستغفر لذنبك او تبخنا غواړه د خپل ګناهونو د پاره وللمؤمنين والمؤمنات مؤمنان نارینه او زنانو د پاره وقوله تعالى او د الله تعالی بالقول فما تنفعهم شفاعه الشافعين پس نه به ورنګي دیوتا د سفارش کوونکو هغه سفارش کول مطلب دا دی چې لکه دوی ګوره د دینه مخکې آیاتونه دي کنه چې الله تعالی وی کل نفس بما کسبت رهینه هر یو کس څه کړی دی پای کې غاڼه به الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ويتساءلون د جنت کې ول اخر دیومل نه پوښتنه کوي د مجرمانو نه ورته وای ما سلککم فی سقر تاسو په دې جهنم کې چا ورنه باسلې نو قالوا او وای لم نکو من المصلين موږ منځونه نه کول ولم نکو نطعم المسكين امون بلغه خوراک نور کو خوراکو دا مسکینانو ته وکنا نخوض مع الخائزين دخل کو سره فضل خبر دوه مشکل کېدل وکنا نكذب بيوم الدين امون ول قیامت ورځ تکذیب کو حتى اذان اليقين چې موږ د مرګ راغې نو فما تنفعهم شفاعه الشفيعين دوی ته بہت ځا سفارش پیدا ولنه کی مطلب دا چې د سفارش کوم کی سفارش پر د جهنم نارونه باسي د سقر نه روانه باسي ما سلککم فی سقر نو یې دوی چې جهنم نه راوځي نه دا دی وجه نه چې دوی لکه دغه تکذیب کوي چې تکذیب کوي نه دا کافر دي کنه هغه پوه شو به باندې نه فائدہ به دوی ته نه ور کوي ان اسلوب هذا الكلام اسلوب د کلام طریقه د کلام يدل دلالت على ثبوت الشفاعه في الجمله وثبوت الشفاعه باندې في الجمله چې في الجمله کو شفاعت ثابت ده خو دې کافرانو ته فائدہ نه ور کوي تبارش کو ثابت ده خو دې کافرانو ته والا قدس نشي لما كان لنفي نفعها نو نبشي نفي ده نفع ده دینا چې دوی ته برانه پنور کوي قدس نشي کنه نو بیا به نفي ده د نفي چې شوی ده د کافرانو د نفع د فائدې نفي چې شوی ده د کافرانو نه دی بیا څه فائدہ نه عند القصد فوق د قصد الى تقبيح حالهم د دوی د بد حالي روجنه وتحقيق يأسهم او د دوی د ناامیدۍ د تحقق وجنه معنا لان مثل هذا المقام يقتضي ځکه په دې مقام کې دا مقام تقاضا کوي اي يقسموا بما يخصهم چې دون قدر کړی شي ان د دوی حالات بیان کړی شي يقسموا چې د دوی حالات توصيف او اصل کې ویل کېږي نه خلقول چې د دوی حالات بیان کړی شي بما يخصهم چې هغه سره خاص ده چې هغه عدم شفاعت ده لا بما يعمهم غيره نه هغه چې هغه د دوی سره هم ده د نور خلکو لپاره هم ده انده به لګي چې کله په جمله شفاعت ثابت شي لکه پوه شو به باندې وليس المراد او دا مراد نه ان تعليق الحكم بالكافر چې معلق کول د حکم په کافر سره يدل على نفي عما عداه
دلالت کوي د نفي د دین ما سوا د نور خلقو حتی یریدو علیه جواری چې بری باندې اعتراض چې انما يقوم حجه چې دا قائمي حجت علی من یقول بمفهوم المخالفه کوم چې قول کوي په مفهوم مخالف باندې مطلب دا دی چې لکه تاسو فماتن به شفاعت الشافعين دلیل خدا دا معنا واغستله چې دې کافرانو ته سفارش پیدا نه ورکړي نو دې مفهوم مخالف دی چې کافرانو ته سفارش پیدا نه ورکړي نو مؤمنان ته پیدا ورکړي کنه نو دا آیت خدای کا څنګه پر دلیل لیکم چې مفهوم مخالف بني نو احناف تاسو دلیل مخالف نه منئ نو تاسو څنګه آیت نه شفاعت ثابت کو پوه شو به باندې نه منګه دا مفهوم مخالف د وجنه دا نه ثابت کړي بلکې منګه د اسلوب د وجنه د مکه سیاق سبق د وجنه منګه دا شفاعت د مؤمنان د پر ثابت کو هغه پوه شوي مفهوم مخالف څه دی وای چې د مذکوره سي د لپاره کوم حکم ثابت شوی ندی برعکس د مسکوت عنه د لپاره ثابت کی دری برعکس د مسکوت عنه د لپاره ثابت دی لکه باندې کې فی الغنائم صائمه زکات فی الغنم صائمه زکات صائمه غړو میدو کې دا زکات ده نو دا هغه په باندې امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باندې چې کم غړي بيدي صائمه نه نو پای کې زکات نشته هم مفهوم مخالف او موږ د مفهوم مخالف معتبر نه وقوله عليه الصلاه والسلام او بل بعمر عليه الصلاه والسلام دا حدیث دی درېما دلیل د اهل سنت والجماعت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي زما شفاعت د اهل الكبائر د بار به من امتي زما امتنا وهو مشهور نو دا حدیث دا مشهور دی بل الاحاديث في باب الشفاعه متواتره المعنى بلکې حدیث بدی باب د شفاعت کې دا متواتر المعنى دي متواتر المعنى دا دي چې الفاظ لري خو حد تواتر ته ندي رسیدلي او معنی حد تواتر ته رسول الله واحتجت المعتزله بمثل قوله تعالى او معتزله دلیل ولا لري په قول الله تعالی سره تقو تاسو ویلې یو من د سورجنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا چې بدله بنشي ورکول هیڅ یو نفس بل یو نفس تاسو شي یعنی په حقوقو کې یا په بدله کې ولا يقبل منها شفاعه قبول برکه شردون سره شفاعت نه ولا تعالی شفاعت نه قبليږي لهدا شفاعت نه قبليږي وقوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع چې نه باید د ظالمان د بار سوک دوست او نه سوک دسه د بار شي چې دا خبره ومنل شي جواب دې معتزله ته جوابونه دي بعد تسلیم دلالت چې سره د دلیل منګه منو او علل په عموم باندې فل اشخاص په اشخاص کې مطلب دا دی چې لکه د دینه مراد دي رقم کسان لپاره چې سفارش قبول لګنه نه دا منګه نه منو چې د دینه صرف ټول خلک مراد ده د دینه مراد صرف کافران دي آیت منګه منو او دا آیت د چا لپاره ده د کافرانو لپاره ده لکه پوه شو به معنی دا آیت د چا لپاره ده د کافرانو لپاره ده على العموم في الاشخاص والازمان او یادا چې موږ خدا آیت منو چې آیت ټول لپاره عام ده خدا نه منو چې په هر زمانه کې د شفاعت باندې باندې دلالت کوي او په هر زمانه کې د شفاعت باندې باندې دلالت کوي چې شفاعت باندې قبليږي بلکې شفاعت نه قبليږي او یو مخصوص وخت دی احوال یعنی دا منو لیکن دا نه منو چې دا شفاعت په ټول احوالو کې دا منفي ده بلکې په بعض احوالو کې دا به منفي او په بعض کې به نه منفي مثلا دا لگا کله چې به یو کس دا اور د داخلو حکم قطعي شي نو په هغه ټیم کې چې نه دا بلکا دغه منه کوي شفاعت په کار نه کوي انه يجب تخصيصه بالكفاءه او بل لا کنه چې ټول خبرې موږ استامنو ولکه حال دغه په حدیث کې درې نور خلکو لپاره دا راغلي چې ګورانګار والا تعالی معاف کوي با نو موږ وایو چې دینه مراد صرف کافران دي دغه آیتونه د کافرانو لپاره خاص دي د کافر شفاعت لنده باندې قبليږي د کافر لپاره هغه پوه شو دغه چې د آیتونو کې تطبیق ضروری دی او تطبیق را وستلو لپاره دا چې دغه آیتونه به خاص کړي کافرانو سره سی ول جواب بعد تسلیم دلاله على العموم في الاشخاص نو دا یو جواب شوی على العموم في الاشخاص والازمان دا دیم جواب والاحوال او احوال انه يجب الاصل جواب انه يجب تخصيصها چې واجب ته خاصواله لري الكفار بكفار سره جمعا بين الادله چې دا جمعواله راځي په ځمه د ادله کې هغه پوه شوي وس دغه خبره وسره وکړه دا ولما كان اصل العفو والشفاعه ثابتا اصل العفو والشفاعه ثابت بالادله القطعيه من الكتاب والسنه والاجماع دا ادله قطعيه سره عند كتاب الله سنه الاجماع قالت المعتزله بالعفو عن الصغائر مطلقا لصغائر والله پاک مطلقا معاف کوي بغیر سفارش نه په سفارش سره هم وعن الكبائر بعد التوبه او کبایر الله تعالی معاف کوي خو توبې نه ورسو او بشفاعت لزیاده الثواب او هغه چې شفاعت د زیارت د ثواب د لپاره کوي هغه موږ مخوي کنه چې معتزله وایي چې شفاعت نه مطلب سره د مؤمنانو په ثواب کې زیادت راوستل وکیلاهما فاسد نو ځوان خبرې سری ځای فاسد ولې
اما الاول الاولنه فلان التائب ومرتكب الصغيره چې تائب یا د ګناه وستون کې توبې نه د ګناه کول نه توبه وستون کې او مرتکب ته صغیره چې مجتنب نه کبینه نه لا يستحقان العذاب بينهم دا په باندې ور سره د عذاب مستحق دی نه کنه مکه ونه وی لگا چې دی و چې د صغیره ګناه ول لپاره شفاعت ثابت ده بغیر د بغیر توبې نه هم الله پاک معاف کوي چې بغیر توبې نه معاف کوي نو پای کې سفارش ته توبه سره دا شانتي تا مکه دا خبر وکړه چې یو کس کبیره ګناه کړی نو دې چې توبه واسي نو یو ګناه الله پاک معاف کوي چې معاف کوي نو سفارش ته ضرورت سره فلا معنى الله في معنى دا فلسطين واما الثانيه بهم ده ولان النصوص داله على الشفاعه اذا نصوص دلاله کوي په شفاعت باندې بمعنى طلب العفو من الجنايه فدا معنی د دې لاره چې طلب د عفو کې د جنایت لکه پوښتنه به معنی چې کله دا عفو وکړل نو الله تعالی ورته معاف کوي